ستنه او ډریپ او انجکشن چې ورته ویل کېږي په دې روژه ماتېږي او که نه دا یو اختلافي مسله ده هره روژه کې په دې روژه وي بعضې مولیان وایي ماتېږي او بعضې نه ماتېږي نو زه تاسو ته دا خو ژورې خبرې دي تاسو په دې نه پوهېږئ عوام زه مختصر درته وایم داسې طریقې سره درته وایم چې تاسو پرې پوه شئ دا ستنه یا ډریپ انجکشن دا جدید سیز دی پخوانو کتابونو کې د دې ذکر نشته چې په دې روژه ماتېږي او که نه زموږ چې د کوم فقه او د دین کتابونه دي مخکیني چې لیکلي شوي دي هغې کې دا نشته چې په دې ماتېږي او که نه ځکه نشته چې دا هغه ټیم کې ونه دا رستنی ایجاد دی نو چې اوس وروسته راغلی دي نو وروسته پکې علماو اختلاف کړی دي څوک وایي روژه پې نه ماتېږي د هغې دلیل دا دی وی اصل کې وجود ته چې په خولې سره یا په پوزې سره او یا په نورو هغه دوو لارو چې سړی پې اودس ماتوي په هغې سره معدې ته څه ننوتل نو روژه ماتېږي وي دا کتابونو لیکلي دي او چې په دې نه ننوځي همداسې په بله طریقه ننوته نو بیا نه ماتېږي نو وي په ستنه او ډریپ او انجکشن سره خو په دغه څلورو لارو نه ځي نو ځکه پې نه ماتېږي دغې ته قدرتي لارې وایي یا قدرتي منفذ یا قدرتي مدخل یا مخرج ورته ویل کېږي او څوک چې وایي ماتېږي پې نو هغوی هغه حدیث د نبی علیه السلام دلیل ګرځي چې الفطر مما دخلا لیس مما خرجا روژه په هغه څه ماتېږي چې وجود ته ننوځي او د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه یو قول هم دی کې موجود دی چې وجود ته یو څیز ننوته په قدرتي مساماتو نه قدرتي مسامات دي ته وي د ویښتو سره چې نري نري سوري وي چې د لامبلو په ټیم کې د لامبلو د اوبو هغه اثر د یخوالي وجود ته ننباسي یا تې خوله راوځي دې ته مسامات وي دې ته قدرتي مسامات وي الله د انسان وجود کې دا پیدا کړي نو امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه نه یو قول دغسې نقل دی چې که په دغه مساماتو یو څیز ننوته نو روژه نه ماتېږي ځکه په دې څه ننوځي نه په دې د یو څیز اثر ننوځي او که مصنوعي مسامات یعنې مصنوعي سورې چا وجود کې وکړه یا هغه قدرتي چې الله کوم سوري پیدا کړي دي وجود کې په دې دننه وجود ته څه ننوته نو په دې روژه ماتېږي او دغه حدیث دلیل د مخکې مې چې درته ووي اوس دا ستنه چې ده ستنه او ډریپ د دې وجود ته چې څه ننوځي نو معدې باندې کافي اثر کوي تاسو ښه په دې باندې پوهې معده کې چې درد دي ستنه وله ووي دا اثر کم خواله خو دا یو نوی سیز دی که نه دغه رنګې چې د چا نظام انهضام ګډوډي الټی ورځي یا خېټه خراب وي ستنه وله ووي یا تاسو چې ډریپ ولګوئ تشې مچازې وړوکې بول له کوم ځای نه راغله چې دومره ډېر درځي کله هم ډریپ هم ځان سره نیولې او منډې وښی لیټین ته دا ولې خو دا مثانې ته ځي که نه خو په یو جدید طریقې سره ځي لکه یو زمونږ هغه قدرتي نظام دی چې مونږ په خولې باندې یو څیز وخورو یا وڅکو هغه معدې ته لاړ شي د عمل انهضام نه چې هغه ووړي بیا په رګونو کې تقسیم شي وینه هم ترې جوړېږي او بیا څه مثانې ته لاړ شي او څه نور تقسیم شي فضلات وځي یو دغه طریقه کار او یو جدید طریقه دغه دا ده چې بغیر د دغه څیز نه ډایرکټ معدې ته څیز رسوي ډایرکټ معدې ته رسوي نو وجود ته خو رسېده معدې ته خو رسېده دماغو ته رسي وجود ته داخل شو نو دې وجې نه کوم علما چې دا وایي چې په ستنه او په ډریپ انجکشن روژه ماتېږي د دې قول ډېر قوي دی چې وایي ماتېږي پې ما درته وي اختلاف پکې شته د دې دلایل هم قوي دي او احتیاط هم په دې کې دي او عقل هم دا وایي چې ماته دي شي پې عقل هم وایي چې ماته دي پې اگر چې د دین چې څومره مسایل دي هغې کې عقل نه به کار نه اخلي دلیل ته به ګوري خو دلیل مې درته وړي نقلي دلیل نو عقل هم دا وایي چې ماته دي شي ځکه چې زمونږ د افغانستان چې کوم علما دي مونږ هغې سره دې باره کې تپوس ترې کړی هغې وایي چې امریکنیان کله افغانستان ته راغلي وي دوی به 3 او 4 ورځې او 5 ورځې او 6 ورځې او 10 ورځې خوراک نه کوه مونږ سره به جنګېدل دا هغه خلکو راته ویلي چې باقاعده هغې سره جنګېدلي نو مونږ ورته چې یاره دا څنګه به داسې کار وي بیا مونږ پکې ډېر ونیول نو هغې له یو بیک ورکړی په دې بیک کې به د دې مختلف قسمه د ضرورت څیزونه وو وي په هغې کې یو قسم انجکشنې وي ستنې چې ورته وایي او کیپسول به مو نو دا کیپسول چې به دې وخوړل نو هم به ډېره موده دي له کار ورکو اوږې کېدل به نه او کله به دا انجکشن ولګو ستنه چې ورته وایي
نو چې دا به ولګو نو دی به 2-3 ورځې وږي کېدل نه، هغه به دومره قوي او مضبوطه و چې د خوراک څخه په ځای به دله کار ورکو د معده به روانه. نو اوس د رمضان المبارک کې چې مسلمان باندې روژه فرض ده، نو د هغې هغه حکمت هم دا دی چې مسلمان اوږې پاتې شي، تږي پاتې شي د الله د رضا دپاره، اوږې تږي شي چې ما نه خوراک نه اسکاک نه څومره شهوات دی هغې نه ځان وساتي، د الله د حکم لاندې نو چې ده ته پې ثواب میلو شي. نو چې کله دغسې ستا ته د ستنې په لار میلاویږي نو چې کوم مقصد د روژې دی هغه فوت شو، بس هر سړی به ډریپ لګوي. لکه په سخته ګرمۍ کې، په سخته ګرمۍ کې چې سړی سخت کي، دا یو تجربه وکړه که نه، یو ډریپ ولګوه نو بیا به ته ګوره تنده دې ماتېږي او که نه، نو دا کم خوالاړې د به فوراً بیا وړوکې او دسمات هم درځي، تشې مچازې واړه بول هم درځي. نو دې وجه نه اختلاف پکې شته، بعضې علما وایي نه ماتېږي پې، د هغې خپل دلایل، خو چې څوک وایي ماتېږي پې د هغې دلایل قویم دي او احتیاط هم په دې کې. اوس که یو کس ته عذر دی، یو کس ته مشکل دی، عذر دی ورته، نو بس هغه دې دغه وکړي، دا ستنه دې ووایي ډریپ دې ولګوي، خو بیا به یو روژه قضا راوړي. ځکه مخکې ما تاسو ته یو خبره کړې وه چې کوم څیز عام طور خلک نه خوري او هغه چا وخوړه په روژه کې، نو روژه ماته شوه خو کفاره پې نه ده لازم. لکه ما درته وایي کاڼې وخوړه، ګیټکې وخوړه، اوسپنې وخوړه، ومې ویې درته کړ، ځکه هغه صورت د خوراک دی خو اصل کې خوراک نه دی. هغه دغه رنګې دا روژه کې دا ډریپ او انجکشن یا ستن لګول د دې دا صورت د خوراک نه دی، خو په اصل کې خوراک دی، وجود ته فایده ورکوي. ځکه غذا موږ څه ته وایو؟ غذا چې وجود ته فایده ورکوي، نو دا وجود ته فایده ورکوي. خو صورت د خوراک ځکه نه دی چې خوراک خلک په خولې کوي او دا په خولې نه کېږي، نو صورتاً خوراک نه دی. نو دلته یو 2 ټکي تاسو ته وایم، تاسو عوام به پوه شئ پې. کوم څیز چې صورت هم د خوراک وي او حقیقت کې خوراک هم وي او هغه چا په روژه کې وکړو، نو روژه ماته شوه، قضا هم پې لازمه ده او کفاره هم پې لازمه ده، ځکه صورت هم د خوراک دی او خوراک هم دی. او کوم څیز چې صورت د خوراک دی خو خوراک نه دی، لکه کاڼي، اوسپنه وغیره چې ویې خوري نو صورت د خوراک دی خو خوراک نه دی، وجود ته فایده نه ورکوي، دا چا وخوړه. یا داسې یو خوراک یې وکړو چې معنن دا خوراک دی، وجود ته فایده ورکوي خو صورت د خوراک نه دی، لکه ډریپ شو، انجکشن شو، ستنه وغیره دا څیزونه شو چې دا وجود ته فایده ورکوي، د خوراک فایده ورکوي، هغه کار کوي خو صورت د خوراک نه دی، په خولې نه خوړل کېږي. نو چې داسې خوراک چا په روژه کې وکړو نو روژه ماته شوه، خو قضا پې لازمیږي او کفاره پې نه لازمیږي. لکه د کفارې دپاره دا لازمي خبره ده چې دا چیز به خوراک هم وي او وجود ته به فایده هم ورکوي، نو بیا قضا او کفاره دواړه لازمیږي. او که دا چیز خوراک دی وجود ته فایده نه ورکوي، لکه کاڼې اوسپنه، یا وجود ته فایده ورکوي لکه ستن او ډریپ، خو خوراک نه دی او دا چا په روژه کې وکړو نو قضا لازمیږي او کفاره نه لازمیږي. نو دې وجه نه روژه نیسئ، دومره ځان په عذابوئ، نو احتیاط باندې عمل وکړئ. تاسو نه زه یو تپوس وکړم، یو کس وایي روژه ماتېږي په ستن، بل وایي نه ماتېږي. کوم قول کې احتیاط ډېر دی؟ احتیاط په کوم کې ډېر دی؟ ماتېدلو والا کې چې وایي ماتېږي پې، ځکه چې څوک وایي پې ماتېږي پې او تا په روژه کې د هغې نه ځان وساته، نو خو احتیاط دی، خپله روژه دې محفوظه کړه. نور تاسو خو خیار خلک یې، تاسو ته دا پته لګي چې د ډریپ او د انجکشن یعنی د ستنې او د ډریپ ته افغانیان سیرم وایي، د دې څیزونو دا فایده وجود ته رسي، معدې ته هم رسي، مثانې ته هم رسي، ټول وجود کې چې کوم ځای کې تکلیف یو په ګولۍ نه ښه کېږي، د خولې په لارې چې په خولې ګولۍ خوري په هغې نه ښه کېږي، نو ستن وله ووایي. داسې ده او که نه ده؟ وی ګولۍ زر کار نه کوي، دا زر کار کوي. د ګولۍ نه خو زر دا کار کوي، خو چونکې د دې صورت د خوراک نه دی نو ځکه صرف قضا لازمیږي. که چېرې په خولې یې ورکوله نو بیا به قضا او کفاره دواړه. نو په روژه کې د ستن او د دې څیزونو نه ځان ساتئ، او خیر دی تا ته به علما وایي چې نه ماتېږي پې وکړه، خو ته په خپل احتیاط کوه. او بس ما درته خبره وکړه چې اختلاف پکې ځکه شته په دې خبره کې چې مخکیني کتابونو کې دا مسله نشته، دا جدید مسله ده. څوک وایي ماتېږي، څوک وایي نه ماتېږي، خو د نه ماتېدو قول احتیاط باندې مبني دي. مونږ هم فتوا په دغه ورکوو، څوک چې رانه تپوس وکړي روژه ماتېږي او که نه مونږ وایي ماتېږي پې. د هغې دلیل مې درته ووي چې په ستنه او په ډریپ په دې باندې چې کوم دي څه کېږي، روژه ماتېږي. او چې کله درته عذر راغی، مجبوره شوې، نو که ګزاره دې کېده نو ماښامه پورې
گزاره وکړو که نه کېده نو بس ویې لګوه روژه نوره مه خوره بیا به په کوجه کې یو قضا راوړي نو روژه به دې محفوظ شي نو دې وجې نه موږ وایو چې د خلکو دا روژې او دا عبادتونه محفوظي او دا دومره ډېر ثوابونه دي هغه د چا نه لاړ نه شي ځکه حدیث شریف کې راځي چې چا نه د رمضان فرضي روژه یو ځل قصدن لاړه که ټول عمر دې روژې ونیسي نو دته د هغې ثواب نه میلاویږي اگر چې کفاره به ادا شي قضا به روړلی شو هغه ثواب نه به محرومي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین زما دې بدن کې چې ترسو ساوي زما دې د رب ذوالجلال په ذات قسمي چې کوم ځای مناظرې زه به ورته حاضر یم خوارج دې نه خوشحالېږي زما دې د رب ذوالجلال په ذات قسمي دا یو شیخ غلام حضرت نو داسې ډېر پیدا کړي داسې ډېر پیدا کړي